محمود غزنوی اعلان وکړ د پانسۍ نه بچ کړئ او هغه کسانو ته خدایي تعلیم شروع کړو چې توبه وباسي ظالمانو دا دومره هوښیارتوب چې د تاسو کې پروت دی او د امت په کومه غلا کې مبتلا هغه خلک خدای صالح کړل د زمانې د توبې په ایستلو باندې مولانا روم صاحب وایي چې موږ ته یو معلومات ولګېده هغه دا چې راشئ د هغه چا ملګري شئ چې څوک سر وخوځئ بیا یې د پانسۍ نه بچ کوي خدای سره تعلق پیدا کا چې دغه خدای کله د تباه کېدو په ځای کې بچو دي تا به بچ کوي د واقعي نه یو ښایسته عبرت لري هغه ښایسته عبرت دا دی مسلمانه په ژوند کې د الله سره تعلق پیدا کا دې ژوند کې چې د غلو تعلق پیدا کړ د محمود غزنوي سره چې هغه سر وخوځو نو د پانسۍ نه بچ کړل په دې ژوند کې د خدای سره تعلق پیدا کا چې د مرګ نه پس چې د خدای بچ کی به د ارزه کې بچ کول شي والله کله هغه سره تعلق نو ګره به بچ کېدل نشته لوط علیه السلام په قوم عذاب راځي لیکن لوط علیه السلام پیغمبر دی بچی مومنان دي تعلق د خدای سره شته په جوړ عذاب کې خدای وباسي د دقیق کور خزا چې د لوط علیه السلام خزا ده لیکن د خدای سره تعلق نه دی جوړ کړی امت کا خزا ده چې بچی وځي بچ کیږي خاوند بچ کیږي او خزا تبا کیږي د خدای سره تعلق جوړ شوی نه دی هر مسلمان کدا وای دا چې زه تعلق پیدا کم زه بچ شمه نو ګوره الله سره تعلق پیدا کا د رښتینی تعلق د خدای سره پیدا کا چې رب کریم د سره به احسان وکي او الله رب العزت دې بیا بچ کی چې د خدای بچ کیږي کدی الله نه بچ کی ګوره بنده نشي بچ کیږي نه په چالاکۍ بچ کیږي نه بیا په خنداګانو بچ کیږي نه د چا په صفاتونو بچ کیږي خپل تعلق په خپل خدای سره الله باندې بچ کی نو زمونږ استاد اوس موقع ده دا لږې ورځې دي لا ټیم مشته دی موږ ته لا ټیم د خپل مرګ معلوم نه دی نو که دې کې موږ دا تعلق د الله سره مضبوطول غواړو او ځان جوړول غواړو خو دا باقي مانده زندګي خدای ته په توبه باندې تېر الله ته په زارۍ باندې تېر او د تېر شوي عمر باندې خپېمانه شو چې دا مې څه کول هسې به خپېمانه شي خو لږ مخکې خپېمانه شه د مرګ نه پس خپېمانه کېږي لږ د دې مرګ نه مخکې خپېمانې ته اختیار کا هر انسان به د مرګ نه پس خپېمانئ چې ما په کوم ژوند تېر کړی دی دا ژوند نه و د نن ما حول د کوم ژوند ته ضرورت دی خدای دې ما او ستا د ټولو عمل په الله نصیب وګرځي الله ګناهونه معاف کړي صغایرهم الله معاف کړي